السماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورة طه. سورة طه مکی سورت تے دا لیکل شوی دلته کې په 20 نمبر دی او نزول د دې 45 نمبر باندې شوی وو. پشپغم نبوت په کال باندې دا نازل شوی دی. د نبوت پشپغم کال دا سورت نازل شوی وو او د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو نه مخکې دا سورت نازل شوی دی او د هغوی د ایمان دراوړو لپاره سبب هم د دې راړومبني دوا آیاتونه چې دي درې دا ګرځېدلي وو. په دې صورت کې 1301 دا کلمات دي او د پاسه 15000 دا په دې کې حروف دي. د دې صورت په فضایلو کې دا راځي چې الله جل شانه زمکه او اسمان لا پیدا کړی نو د دې د پیدایش نه 2000 کال مخکې الله جل شانه دا صورت او سورۃ یاسین دواړه تلاوت کړو. کله چې فرشتو دا کلام واوریدلو نو ویلې خوشخبری ده د هغه خلکو د پاره چې کم خلک با دا صورت یادوي په خپل سینو کې به محفوظ کوي او سخدي هغه خلک کم خلک چې به دا صورت په خپل جبو باندې لولي او سخدي هغه خلک کم خلک چې به دا صورت په خپل غوګونو باندې اوري. نو د دې د بهتروالی ذکر 2000 ساله مخکې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه دا چې دینو دا بیان شوی. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی او وی فرمای چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه داسې اوریدلې دي چې په جنت کې با د ټول سورۃ قرآن تلاوت دا بساقط شي صرف د دوه سوراتونو تلاوت چې دینو دا بکیږي یو سوره طه دویم سوره یاسین د دې دوه سوراتونو تلاوت چې دینو دا په جنت کې کیږي. نو دا دې لپاره به فضایل دا ډېر اهم فضیلت ده چې نور تلاوت دا بساقط شي او دې تلاوت چې دینو دا بکیږي. د عمر رضی الله عنه بارک دا راځي چې اورده عمر رضی الله په لاس کې تور راواغست او لاړو وی چیرې نن د مسلمانانو د پیغمبر کار تماموم نعوذ بالله دنا په مکه مکرمه کې دا ټول خلک چې دینو دا تنگ شوی دي. په دې کې ول نعیم ابن عبد الله مخل ورغلی عمر سې اراده دی دا وی زما ونن د مسلمانانو د پیغمبر چې دینو دا قطو نعوذ بالله مې او ته وی چې ورشه ول د خپل خور خبر والا او دا خپل اوخي خبر دی والا. عمر چې کله دا اوریدل نو سیده د خور کور طرف تراغلو چې وی کتل نال د کې سپس په سواد د تلاوت چې دینو دا راتللو هغه تر سلیکشن ټیم وکي خو به एकदम ورو وخو
اواز شو څوک وی عمر یما نو خورې بر پیدو شو او خیم بر پیدو شو او حضرت حباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ اجد عمر आवाज اوریدنه د عمر مقابله په هغه ټیم کې چا کولې شو نه هغه زر پټ شو ورته څنګه رانه وته نو سمو کول ما خو आवाज اورید دی او تغ نه کو تر دې پوهې چې خور نه یو سپېړه وېستا او خیر اسم کله ډیر ما وال ټکول شو د خورې دا عمر د گریوان نه ونی تویا عمره کته د خطاب زوی او بهادری نه یاد ساده د خطاب زوی اعظم د خطاب لوري ما کسه کولې شو کا او مونږ ایمان راوړل دي مونږ مسلمانان شوي یو کته څه کولې شي بس وکا همون د خپل دین نه چې دین چرې نه شوړې دي دغه کلمه چې د عمر رضی الله عنه په اړه باندې یو اثر وشو او د قران مجید دا سورته وریدو په دې باندې نظر پرې وته ادا سدي ودا د الله کتاب څنګه ګوت ورول نه خو ورته دې له بلاس نه ورول اول با او دس کې بیا به دې له لاس ورول دې له پاکیزه خلق ته دې نه د لاس ورول لا يمسه الا المطهرون قران به بیا د سن راخلی دا په پاک خلک چې دینو دا برا عمر رضی الله او د سو راغلو او چې کله دا درې ټکی تلاوت کړل طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى نړۍ چې دینه دا نرم شو چې څنګه لړې نرم شو نرم خبرې شروع کړې نو حضرت حباب رضی الله عنه وروتلو او ویل چې یا عمره تا د پاره د مبارکي وی بیگا پیغمبر علیہ السلام دعا غوښتلې وا اللهم اعز الاسلام بعمرين یا الله اسلام د عزت چې دینو دا په عمرين سره یو کې ورکی نه الله هغه اسلام د عزت چې دینو دا ستا په نوم سره چې دینو دا ورکو عمر فرمایي د نبی علیہ السلام دربار ته بوزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته راوستي شو کلمه چې دنه دا وویل شو نو د عمر رضی د ایمان دروړو لپاره دا قران چې دنه دا سورۃ طه چې دنه دا سبب ګرځیدلو فرمایي طه نو طه دې مبارک ډیر اقوال دي خراجه قول حقداري علامه جلال الدین سیوطی رحم الله فرمایي چې بس الله جل جلاله د دې حروف مقطعات باندې الله تعالی دې بس پدې باندې الله جل جلاله خپوي د دې صورت نوم چې د ندا هم طه ده دیم نوم د دې صورت کلیم دی کلیم او چون کې دا رسو ټول واقعا فدې کې د موسی علیه السلام بیانېږي نو دیو جن دې صورت ته سورته کلیم ویلېږي بیا په دې د موسی علیه السلام د ټول واقعا بیانولو کې حکمت سره نه غدارې چې الله جل جلاله دې صحابو ته دا اشاره کوي چې څنګه موسی علیه السلام او د هغه په قوم باندې سخت تیر شو اخر دا چې فتح د موسی علیه السلام شو نو دا ورنګه مسلمانانو پتا صبم سخت تیریږي تکالیف به برداشت کوي فاخری فتح شیدنو دا بستاس وي دغه چې الله فرمایي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کله چې حق راشي باطل چې دنه دا ومټاويږي ولی الله فرمایي یقینا باطل دا به همیشه لپاره ختميږي د حق مرګتیا دا الله په خپل باندې کوي نو فرمایي طه نو طه د طه مراد ویا رجل او طه مراد هادي دی اشاره پکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې اے پیغمبره هدایت کون کیا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى من دا قرآن پتا باندې دې لپاره نه نازل کړي لتشقى چې تخپل ځان لره په مشقت کې واچي منګنن سبا ځان ته وای موږ محمدیان یو زمون په خپل پیغمبر علیه السلام باندې ایمان دی موږ په قرآن باندې ایمان راوړی دی موږ د محمدیان یو موږ دغه په دین کې یو او د نبی علیه السلام په باره کې راځي اذا قرآن کله نازلې دلو نبی علیه السلام غونډه شپه ولاړو دا قرآن چې دی دا به لستلو تر دې پورې چې د خپې په اوپړ شي دی الله دا آیات را نازل کړي محمد دا قرآن هم دې لپاره نه نازل کړي چې ځان په مشقت کې واچوا یا خدای ته اشاره ده
یا دې ته اشاره ده چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام کفارو ته دعوت ورکړو نن سبا خو مسلمانانو ته دعوت ورکړي لکه چې مسلمانان د خپل دین نه لري شوي دي د قران نه لري شوي دي د مونږ او دس نه لري شوي دي مونږ عبادت دا اهم عبادت دی د مونږ تیم به اوسو په مونږ نه راځي او ول خو دوی ته اوس دعوت ورکول پکار دي قران به ویل کیږي او څوک باندې کینی دوی ته دعوت ورکول پکار دي هغه ټیم کې پیغمبر علی السلام به کفارو ته دعوت ورکاو او چې کله باغی خبرونه نبی علی السلام ډیر زیات غمجن وو ډیر خفه وو الله تسلی ورکړه چې تم غمجن کېږي ځان په تکلیف او په مشقت کې چې دین دا ما چوا دا قران هم دې د پاره نه دی نازل کړي نه الله سره پاره نازل نه الله فرمایل الا تذکرة لمن یخشى دا قران هو نصيحت دی دا غچاره پاره چې څوک د الله نه یریږي څوک پزله کې د الله یره ساتي چیرې یو نه اورد به د الله مخ ته مخامخ کیږي یو نه اورد به موږ لمرګ راځي د مرګ پرېشته به راځي زما د بدن نه به د روح روباسي زما د روح چې دینه د اسمانونو ته وړل کیږي کو چیرې د روح مخه اعمال کړي وي نو البته به جنت دروازې کولاو شي او کونی وی کړي نو ته جنت لا تفتح لهم ابواب السماء الله فرمایي د جنت دروازې به نه کولاويږي ولا يدخلون الجنه او دی به جنت هم نه داخليږي نو کو ښه اعمال دی وکړو د الله نه ویریدل خو او کو د بدن سره به دا معاملې وي چې د بدن کې کفن ورکی او قبر کې به کی وختي شي کله کې ورکی کې وستې شو نو به تاسو کېږي من ربک ما دینک او من هذا الرجل دا سړی څوک دی تا په خپل دین باندې څومره عمل کړی دی نه البته جواب ورکې تا د خپل رب څومره عبادت کړی دی البته جواب ورکې تا د خپل پیغمبر څومره اطاعت کړی البته جواب ورکې نو قران دا خو نصیحت دی د هغه چا لپاره لمن یخشى چې څوک یریږي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى دا خو د داسې ذات د طرفه نازل شوی دی هغه ذات چې خلق الارض چې پیدا کړی د اسمکا والسماوات العلى او د اسمانونو د تاسو ګوره دا چوت دا الله هغه ذات د طرفه نازل دی الرحمن چې رحمان ذات دی علی العرش استوى چې په عرش باندې غلبه ده له ما بالسماوات او ما في الارض او خاص د هغه لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما في الارض او هغه څه چې په دې اسمکه کې دي و ما بينهما او څه چې د اسمان او د اسمکه په درمیان کې دي و ما تحت الثرى او څه چې د هغه لمدنه خاوره هغه لمده خاوره چې کومه د ومه اسمکه لاندې کومه نمنه خاوره وي هغه د الله جل جلاله په اختیار کې ده و ان تجهر بالقول او کو چرته پته د سره خبرې کې فانه يعلم السر واخفى پس یقینا الله جل جلاله پوشیده خبره چې کوم استاسو په دیړونو کې تیریږي واخفى او دا غیرم چې کوم پټي خبرې وي پاغه باندې الله عالم دی الله لا اله الله جل جلاله معبود برحق دی د عبادت لایق دی لا اله الا هو الله نه اله وسوق د عبادت لایق نشتا الا هو صرف د الله ذات له الاسماء الحسنى او د هغه لپاره اسماء دي خیسته نمونه دي مخکې ابتدا کې د قران کې موږ ویلو دغه اسماء دي سوګیات کی ننن مې نمونه نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی جنتی دی دغه ننن مې نمونه دي سره بیا دول دي او بیا روزانه چې څوک اول نن مې نمونه وایي او بیا دعا غواړي الله دغه سړي دعا چې دنو دان رات کوي یو بشارت به کې شو چې جنتی شو دویم بشارت په کې دار کوي سړی دعا نه مخکې ورستو وای الله دعا نه رات کوي الله به ایمان عمل کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير